بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو په اسکرین باندې تاسو ته کوم تصویر ښکاري دي د تصویر باره کې موږ تاسو سره لږ خبرې کوو. ویډیو چې کومه ده تر اخره پورې وګورئ. عزتمند په دې تصویر کې تاسو وګورئ دا یو قبرستان دی. په هغه قبرستان کې چې کوم دی اوبه راغلي او د قبر چې څومره خشاک دي چنجي منجي وغیره لا چې څومره دي دا دغلته د قبر یو خازي ته ختلي دي. نو دا زمونږ د مسلمانانو لپاره یو عبرت ده، یو د عبرت نه ډکه ویډیو ده. دغه شاله ډېر چنجي کوم دی هغه به اوبه وړي ومي دې کې به زیات هغې وړي ومي کې دا خو یو قبرستان کې په خازه باندې دومره چنجي او دومره خشاک راختلی دی. نو که هسې انسان سوچو چې دا عمره په قبر کې به دننه څومره چنجي او څومره معامله وي. دا د هغه خلکو لپاره ده چې کوم خلک په دنیا کې ظلمونه کوي، د پردې حق خوري او ګناهونه کوي، د هغو لپاره ده. که چېرته داسې منظر خلک ګوري او دې باندې په ښه عقیده ساتي نو هغه انسان نه به چېرته هم غلط کار نه کېږي. هغه به دا سوچ کوي چې یاره دا زمونږ اخري منزل چې کوم دی هغه دا دی، دې ته موږ له تله لازمي دی. نو زمونږ اخري منزل چې کوم دی هغه دغه قبرستان دی او اخر چې کوم دی موږ به دې ځای ته ځو. دغه شان چنجي او دغه شان لړمانان ولې چې په دنیا کې یو سړی ښه اعمالو کې هغه چا سره زیاتې ونه کړي، ظلم ونه کړي، نو هغه انسان چې کوم دی هغه باندې الله پاک په قبر کوم بیا رحم کوي. نو هغه باندې بیا عذابونه نه وي، هغه باندې هیڅ هم نه وي. الله پاک ورته دا قبر چې کوم دی دا نور چې کوم دی ارد کړي. مخکې زمانې ډېر داسې بزرګان چې کوم دی هغه وفات شوي هم دي، لکه ډېر وخت وروسته چې کوم دی د هغو قبرونه چې سپردې شوي دي نو هغه قبرونه کې چې کوم دی هغه هغه شان ته پوره پراته دي. نو عزتمند چې یو ګناهګار انسان وي هغه چې کله قبر کې کېښودلی شي نو درېیمې ورځې پسې لاړ شي هغه انسان چې کوم دی هغه به په قبرستان کې نه وي، هغه به خارشي وي، هغه به هلته هډوکې پراته وي. نو عزتمندو په دې خبرو باندې زموږ له ونې غور وکړئ او آینده لپاره سوچ وکړئ او خپل اعمال چې کوم دی هغه ټیک کړئ، ظلمونه مه کوئ. نو موږ به تاسو نه اجازت وغواړو د الله په امان.